الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدقت يا رب العالمين. مخکې ذکر وشو د کافرانو د خبرو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق پیدا وي چې تاسو د هغه شخصیت د هغه کس د هغه بنده تابعداري کوئ چې هغه باندې د جادو اثر نو خامخا چې ستا یو کس خوښ وي او د هغه تاسو کنځلیو کې بد رد وي نو انسان کې هغه خپل جذبات راوچت شي. نو یو عام انسان دی د هغه سره ستا مینه د محبت دی. یو لیډر دی دا موږ چې وایو ګوره دا د کیمرې وغیره دا استعمال چې د دین دپاره خو د علماو چې د اکثریتو رایې دا د اجازه بیا عام محضر کې د هغې نه اجتناب ښه شی دی او چې کومې په دې وخت کې چې دې استعمال نه کوي او تقوا طرف ته ځي نو ډېر ښه خلک دی الله دې موږ هم توفیق راکړي. خو د دین دپاره به هره لار ته اختیار کړي په هره لار باندې د دین به د باطل مقابله په هره لار پکار ده چې کومه لار باندې هغه راځي یا که د سوشل میډیا تر حده راځي او که د دې نورو میډیاګانو تر حده راځي او که د عام په لارو باندې راځي. یعنې تاسو اوسني حالات د احادیثو سره چې ګورئ یا چې اوسني حالاتو کې څه راځي دا خلک کوم پروګرامونه او سیسټم روان دي پیرکو میرکو کیسې وتېري اوس عالمي ګیم روان دی ګیم عالمي روان دی او عالمي کیسو لاندې چې دی مسلمان والی شي او په بله لوبې والی شي د پیرکو هغه کیسه اوس زړه شوې ده اوس نورې منسوبې دي. نو خبره دا ده اوس چې ستا د یو لیډر سره د دې وجې ګوره تصویر دی اصل خو نه دی د عمران خان تصویر راواله د مولانا صاحب راواله د اسفندیار ولي راواله د بلاول بټو راواله د نور چا راغلی او د یو کارکون مخکې په هغې باندې خپره نو ګوره هغې خپل تذلیل ګڼي د هغه سره یې مینه ده حالانکې دا د بت پرستۍ طرف ته تګ دی ځکه هغې تصویر کې د چا د سره بله خبره نشته بېعلیګي هغه مکه تصویر دی په هغې کې بله خبره نشته دا خو د کیمره کې کلام دی چې دا بېعلیګي هغه تصویر دی یا نه دی هغې کې د سره بل خبره نشته مطلق حرام دی. اگر چې دا حرام کار وکړو یو مسلمان ته هم پته ده خو که د جمعیت کارکون دی او که د نیشنل دی او که د پیپل دی او که د پي ټي آی دی هغه د دغه تصویر توهین چې دی اگر د بت پرستۍ طرف ته تګ دی هغه نه برداشت کوي او تا سره پنښلي او دا د دنیا د یو عام کس مینه ده چې هغه د دې دنیا چرو هغه به صحیح او بنا خطاګانې یو څه بل صحیح بیا هغه شخصیت هغه رهنما هغه رهبر چې هغه کې د ذره برابر شک گنجایش نشته هغه رحمت للعالمین دی هغه داسې چې د هغه په حسن کې خبره نشته د هغه په جمال کې خبره نشته د هغه په کمال کې خبره نشته د هغه په احسانونو کې خبره نشته هغه شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ او ستاسو ټول پیغمبر دی الحمدلله. اوس که د هغه په شان کې کافران یو خبره وکړي نو یقینا دې خو مسلمانانو کې خو بیا جذبات ډېر راوچتېږي نو الله رب العزت ورته وایي چې او دې به خبره کوي خو دې له به ماتې په دلایلو باندې ورکوي که هغه د هغې اړخه کنځلي وکړي او ته ورته یو لس کنځلې نورې وکړي نو دا خو څه توړ نه شه دا خو څه توړ نه شه نه هغه له مضبوط په ښه طریقې سره جواب ورکړه خلک وایي په اخلاقو باندې شکست ورکړه په اخلاقو باندې ورکړه چې دې سم شي او که نه هغه یو پوسټ وکړي ته ورپسې دوه درې کنځلې وکړي هغه یوه خبره وکړي ته څلور پنځه وکړي نو دا بیا سمې نه دی نه په دلیل یې پوهېږي. الله وایي
نو الله وی جذباتو کې ګوره هر مذهب کې جذبات دا لازمي وي داسې مذهب کې دي نشي د چا د مور او پلار رشته یې هغې کې جذبه دي څوک ورته دا وایي چې دا دې پلارنی لاس پرې راغلی پړک پرې تېر کړي چې خبر زما څه چل دی چې دا دې پلارنی بیا په مذهب کې خو لازمي دي جذبات هر چا په مذهب کې جذبات دي که په باطل هم یې هغه سره جذبات ډچ خو دغه جذبات به په صحیح ځای استعمال په غلط ځای دا مخکې کیسه راغلې نه وه چې دا یې ورته ویلو دا اوس کال املانه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی هم مختار کل نه دی او ورولګېده بینک منیجر چې دی نو هغه وویشت نو هر دا جذبات به په صحیح ځای باندې استعمال وشي او دغه جذبات یا یې موږ خپله صحیح استعمال نه کړو یا یې بل رولګي او ستا دا جذبات غلط استعمال کړي نو دا صحیح د مسلمانانو هغه صلاحیت بې ځایه استعمال شي چې کوم ځای سره پول به غلط استعمال نشي الله وایي په ځای استعمال الله وایي وقل ورته ووایه ای پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الاولین والآخرین امام المرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لعبادی بندگانو زماتا یقولو دی وای دی دغه کافرانو ته التي هم خبره هي احسن چې هغه ښکلې وي ښکلې خبره مزیداره په دلایلو باندې مزینه ان الشیطان یقینا دا شیطان چې دی ینزغو دی دشمنی اچوي بینهم په منځ د دوی کې د مسلمانانو ترمنځ دی دشمنی اچوي خلق به خپلو کې اړاموي الله دې معافي وکړي ان الشیطان یقینا دا شیطان چې دی کان دی للانسان د انسان دپاره عدوا مبینا دشمن ښکاره دا شیطان چې دی دا ستا ښکاره دشمن دی ښه دی تا له بس داسې لار به ګوري دی چېرته هم ستا دوست نشي کېدی سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویه رضی الله تعالی عنه هغه یې راپاڅو یوه پیره د تهجدو ټیم د کټې ګوتې نه یې ونیسه نو راویښې کړه نو هغه کلک ونیسه ورته وایي څوک او داسې ځکه چې په سیاست کې د امیر المؤمنین امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ثاني نه وه په هغه ټیم چې هغه د عیسایانو که مخه نیسلې وه د خپل اړخ نه هغې طرفه چا مخه نه شوه نیسي کشه نو هغه چونکې خپل قواعد مقرر کړي وغیره د هغه ځای ته ورتګ وایي څنګه دننه راځې څوک یې ورته یې صیب پرېږده نه وایي نه دی پرېږده ورته وایي زه شیطان نو شیطان خو څوک تهجدونه نه راپاڅوي تا څنګه تهجدونه راپاڅوي وایي زما او ستا مخکې اشنایي تېره شوې وه هغې وایي نه تا خو به بیا زه غلط کار ته رابللی یم وایي صیب ستا نه پرون تهجد پاتې شو نو بیا دا اشراق چې کله کول په هغې کې د الله رب العزت ته ډېر زیات وجاړل نو ستا د هغه ندامت او د ژړا د وجې الله رب العزت تعالی اجر ډېر زیات درکړ نو هغه ډېر ثواب مې سود نو ما وی چې نن دلته بیا الله چېرته ونه ژاړو الله به دلته بیا ډېر ثواب درکړي داسې ارامي داسې به او یا بابا و که نه دیوال سره چېرته لاندې پروت و لاس و سوري ته نیابل چا ورته چې پاس حاله ده پاسه پاسه ورته وایي دیوال را ورته اتفاقي کار و چې دی پاسې دیوال را پرېوت ورته یې چې بچې تا خدای داسې که داسې داسې دا څنګه تا خو په ما سره ډېره ښېګړه وکړې بس بابا سې کې دا ښېګړې خو زه کوم که نو یې چا وایي څوک یې وایي هغه ته چې د ورځې راته سل پېرې کنځلې کوې او مخ کوي هغه ته به هم چا دا ښودې وایي چې شیطان ته کنځلې کوه نو هغه ورته وایي چې ښه شیطان یې ورته شیطان خو یې داسې ښه کار نه کوي دې شیطان ښه کار نه کوي اوس مې هم څه ښه نه دي کړی دا خو ما وي د اخري عمر دی د اخري ډګرو کې روان دی د دیوال لاندې به شو حدیث کې راځي چې څوک د دیوال لاندې شو نو هغه هم شهید دی بیا به راځه هم به جنت کې غاړه اوچته اوچته کړي نو خبره داسې ده الله رب العزت فرمایي چې ښکاره هم دشمن دی په دشمنۍ ونیسئ ښه ربکم رب ستاسو اعلم پوهه دی بکم په تاسو باندې الله رب العزت پوهیږي په تاسو باندې ان یشاء که چېرته وغواړي الله رب العزت یرحمکم نو رحم به وکړي په تاسو باندې او که چېرته وغواړي یشاء یعذبکم او یا یشاء که چېرته وغواړي یعذبکم عذاب به درکړي تاسو ته الله هم دې وساتي
الله رب العزت فرمایي چې زه به تاسو باندې پوهېږم که چېرته وغواړم نو عذاب به درکړم او که چېرته وغواړم نو رحمت به در باندې وکړم. نو د الله رب العزت نه به د رحمت سوال کې د عافیت سوال به کې دا به نه وی چې مړه زه پلانکي سره خو دا چلو که زما ته رامخامخ شي بیا به خبره کوم. شیخ سعدي رحمه الله فرمایي وی دشمن که د مچ قدر برابر یو مې کمزورې مه ګڼه ښه. د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د عافیت سوال کړی دی نو د الله نه به د څه سوال کې د عافیت سوال به کې ښه. الله دې راته د عافیت زندګي نصیب کړي. وما ارسلناک او موږ نه دي لېږلي تا لره ای محبوبه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علیهم په دوی باندې وکیلا کفیل ذمہوار. الله رب العزت فرمایي که دی ایمان راوړي که دی ایمان نه راوړي نه دی راوړي ای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ په دې ذمہوار نه جوړ کړی چې موږ به تا ته وایو. الله رب العزت وایي په قرآن پاک کې الله بل ځای کې فرمایي وایي ای وستانه به د جهنمیانو باره کې تپوس نه کېږي وستانه به د جهنمیانو باره کې تپوس نه کېږي. نو زموږ نه صرف خبر رسول دي چې د چا څومره توفیق وي الله دې طاقت راکړي. د چا د زور وس وي دې په زوره باندې یو ګناه به قربانه کړي. د چا د خبرې وس وي هغه دې په زوره جګړه نه جوړوي. ځکه د حکمت دا دی چې کوم ځای د کوم څیز ضرورت یې هلته به هغه استعمالوي. اوس یو ځای کې چې دې د زور کار نه چلي ته په زوره جګړه جوړوي داسې باندې کې ښه ښه والي به ځای به نقصان جوړ شي. همون دغلته یو لوی عالم هغه خبره کوله وایي زه یو جومات کې امام شم وایي چې جومات کې امام شم نو هغې به قضا عمري کوله او د احنافو په نظ باندې مکروه ده. وایي ما ته وایي چې کاکا قضا عمري به کوې که امام جوړې قضا عمري به راته کوې. وایي ما ورته وی چې ټیک ده زه خو امام وم وایي چې هغه وخت رانږدې شو که نه وایي زه علماو پسې ګرځېدم وایي لاړم نور علماء پس اخره کې لاړم شیخ حسن جان شهید رحمه الله پسې. وایي شیخ حسن جان صاحب راته وویل چې مولانا ورته چې جماعت دی چې قضا عمري مکروه ده. وایي ما ورته چې وایي ما ته وایي چې ته نه کوې نو د عوامو ترمنځ به جګړه جوړېږي. ما ورته چې وایي ما ته وایي چې جنګ حرام دی هر دې د دې جنګ نه بچ کوه او قضا عمري ورته په مزه پکې کار چلاوه نو دې نه به ووایي. وی بیا راغلم د شیرګل باباجي صاحب رحمه الله تعالی کوم چې مشر باباجي مولانا محمد احمد وی هغه ته مې وویل چې جي داسې دې مسله کې په زړه مې دا مې ورته ویل چې شیخ حسن جان صاحب راته دا ویلي دي. وی دا مې ورته ویل چې دا زړه مې په اوبه نه سکي هسې یو لنډ لاړم بلا علماو پسې لاړم خو وی ما ورته چې ما دې چې څه مسله ما ورته چې کلیوال راته چې قضا عمري به کړي او زه خو امام وی ما ورته چې او که نه مولانا دا خو شیخ حسن جان صاحب هم وایي چې ښه نه دی. وی ما ورته چې وی چې هلکه دې مولانا ته دعا وکړي. وی بس دعا یې وکړه هغه یو دعا وه چې واپس لاړم یا کوم بوډاګانو به چې ښه سختي را باندې کړې چې قضا عمري به لازمي کړې. وایي چې ما ورته ونه کړه ای خوشحالي وي چې ټولو مردغم نه دې خلاص کړي. نو دعا برکت خیر خبره مې دا وه شیخ حسن جان شهید رحمه الله ورته وفرمیل چې خیر دې د حرامو نه بچ په طریقه نو چې کوم دې د څه ضرورت دي د هغې مطابق به چلېږي جګړه به نه جوړوي. وربک او رب ستا اعلم پوهیږي بمن په هغه چا باندې فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي. ولقد فضلنا او یقینا فضیلت ورکړي دي منګه بعض النبیین ځینې پیغمبرانو ته علی بعض په ځینو باندې وآتینا او ورکړي مو داود سیدنا داود علیه السلام ته زبور. الله رب العزت فرمایي وایي بعضې پیغمبرانو لم په بعضو باندې اوچتوالی ورکړې ده برتري هم ورکړې ده. مخکې درېیمې پالې سر کې تېر شوي دي. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. الله رب العزت فرمایي بعضې پیغمبران لم په بعضو باندې اوچتوالی ورکړې دي. اوس دلته کې الله رب العزت د دې ذکر وکړو او ډایرکټ ورپسې وي چې داود علیه السلام ته هم زبور ورکړي. ولې ځکه چې دا مخکې کوم کتابونه تېر شوي دي اگر چې په هغې کې خلکو ډېرې ګوتې والي دي قرآن کې ګوتې نشي والی. د قرآن کلام د دې الفاظ دې کې تبدل نشي کولی
او مانو کې خلک اخوا دفاع کوي ځان طرف ته تاوي را تاوي بلا برکی درسو کې خپل طرف ته تاوي خبره ده خیر خو د قرآن په الفاظو کې ګوتې نشي وایي او د تیرو کتابونو په الفاظو کې بلا ګوتې والي دي نو اگر چې په الفاظو کې ګوتې والي دي بیا پکې اوس هم دونه پیشنګویي شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغې نه معلومیږي چې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم برحق دی ورنه ما لپاره څه نښې کړي دي کتاب بایبل دی او انجیل دی نو الله قرآن کې فرمایي بل ځای ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ځکه د دې یو خاص داود علیه السلام یې راواغشت نو الله وایي ځکه وایي په زبور کې موږ نصیحت کړو داود علیه السلام ته دا لیکلي چې د دې ځمکې وارثان به جوړېږي زما نیک بندگان د هغې اشاره چا ته وه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو الله دې زبور چې دا خاص کړ وآتینا ورکړی مو داود سیدنا داود علیه السلام ته زبور قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم ادعو راوبلې الذین هغه کسانو لره زعمتم چې تاسو ګمان کوئ من په هغې باندې دونه چې ما سوا د الله نه یا د الله نه لاندې قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم ادعو راوبلې الذین هغه کسانو لره هغه څیزونو لره زعمتم چې تاسو پې ګمان کوئ د اله چې دا معبودین دي من دونه ما سوا د الله نه فلا یملکون نو بس دی مالکان ندي دی طاقت نلري کشف الضر د لرګولو د تکلیف عنکم دستاسنا ولا تحویلا او نه د راوستو اولئک الذین دا هغه کسان دي یدعون چې تاسو یې رابلئ اولئک الذین دا هغه کسان دي یدعون چې دوی رابلي یبتغون دغه کسان لټوي الی ربهم رب خپل ته الوسیلة وسیله خبره ده مسله ده دی قل ادعوا الذین د دې آیاتنا دا د مکې معظمې او د طایف ترمنځ څه ځای و الله رب العزت راته وښیي دغه ځای چې دی دغه باره کې کله به چې کافران په دغه ځای باندې تلل مشرکان د مکې نه به طایف ته تلل دوی به ځان سره څه ستوان او کجوري او څه بل څه اغوښتي وو هغه به دغلته کېښودل او جناتو ته به اواز کو چې موږ ته څه مه وایئ موږ په دې ځای باندې تېرېږو دا خوراک تاسو وکړي هغه به ورته پرېښودل دا د دې مسلسل دغه کار نو بیا څه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړ دغه جنات ایمان راوړه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نو چې هغوی ایمان راوړ دي به بیا هم دغه مشرکان خپل عادت وکړو نو الله رب العزت فرمایي وایي هغوی راوبلئ هغوی ستاسو نه تکلیف لرکولی هم نشي او په تاسو تکلیف راوستلی هم نشي خو دونه خبره ده اولئک الذین دا هغه کسان دي دا تاسو چې د چاته ستوان پرېږدی یو څه بل څه دا هغه کسان دي یدعونه چې دی یې رابلي څوک یې رابلي دا کافران یې رابلي او هغوی څه کوي یبتغونه هغوی وسیله هغوی لټول کوي محنت کوي کوشش کوي الی ربهم رب جانب خپل ته الوسیله د څه د وسیلې هغوی خپله د رب جانب ته وسیله لټوي یوه خبره بله خبره دا ده چې دې خلکو یهودیانو عیسایانو چا عزیر علیه السلام چا چې دی عیسی علیه السلام په خدایۍ نیسلی و چا د خدای په زامنو نیسلی و چا چې دی فرشتو ته د خدای لوریانې ویلې نو الله رب العزت وایي اولئک الذین هغه څیزونه یعنی هغه کسان هغه شخصیت که فرشتي دي که پیغمبران دي چې تاسو ورته خدایان وایئ یدعونه چې دی یې رابلي یبتغونه الی ربهم الوسیله هغوی خپله لټون کوي لاره ګوري کوشش کوي دا څه لپاره د رب جانب ته د وسیلې وسیله ما یتوسل به الی الغایه دی د الله رب العزت طرف ته یو داسې لاره ګوري چې دغه الله ته ورورسي اوس دا وسیله په څه باندې نیسي پیغمبر د هغه په څه وسیله نیسي ایهم اقرب هر یو چې د دین نږدې وي چې د پیغمبرانو نه کوم خدای ته زیات نږدې نو دوی د هغه په ذات باندې وسیله نیسي چې خدایه پاکه د ده په برکت سره لکه حدیثو کې بعضې راغلي
نو دا وسیله د الله رب العزت طرف ته نیسي. یو خبره شوه. یا بله خبره دا ده، بله معنی داسې راځي ایهم اقرب، هر یو د دې نه چې کوم لوی شخصیت دی اوچته مرتبه یې هغه د الله جانب ته چې وسیله نیسي. بل ويرجون ودي لټوي رحمته، رحمت د الله رب العزت، ويخافون ويريږي عذابه، د عذاب د الله نه. نو اوس خبره دا ده چې هغې په خپله د الله جانب ته لاره لټوي، کوشش کوي د هغې او دغه وسیله لټوي. وسیله داسې ووایه کاکا چې ته د چا قبر ته لاړې، یا یو کس ژوندی دی او تا ته پته ده چې دا بزرګ دی، یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم، نو ته به داسې نه وې چې پلانکي بابا زما دا کار وکړه. دا کفر او شرک دی، ها دا بده خبره ده او کافر به هم چاته نه ډارېد وایي. ښه نو اوس ځکه چې بعضې وخت یو کس په خبره پوهېږي نه هغه داسې ووایي او ته ورته چې ته خو کافر شوې، بیا نه یې پکار. خبره داسې ده چې ته ووایې چې به خدایه پاکه دا مثال په طور ټول خلک وایي چې پیر بابا ښه سړی، بس ښه سړی دی، موږ هم وایو. ټول خلک وایي امام ابو حنیفه رحمه الله ښه سړی، موږ هم وایو ښه سړی، د امت په اجماع را روانه. امام شافعي رحمه الله، امام ابن تیمیه رحمه الله، دا لوی لوی خلک ته ووایې چې خدایه پاکه په برکت د امام اعظم رحمه الله، دا به نه وایي چې امام اعظم ته راورسېږه، عبدالقادر ته راورسېږه او ته راله دا وکړه، نه، په برکت د هغوی باندې خدایه پاکه زما د پلانکي مشکل اسان کړه. داسې ویلی شي ګوره چې په هغوی باندې به کله سخته راغله نو الله رب العزت ته لوی لوی خلک الله ته به وسیلې نیسي. او دا کسان د الله نه ډارېږه هم غواړه، من حبل الورید، تا ته نږدې دي، ښه نږدې دي درته، شارک نه هم نږدې دي. نو دواړه ثابتې دي. داسې دعا کول چې خدایه په برکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما دا کار وکړه، نو زما او ستا عمل څه شی دی؟ عمل دا د الله شکر ادا کړو، لویه خبره ده. خو ذات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما او ستا د عمل نه ډېر اوچت دی، د هغې مرتبه ډېره اوچته ده. نو الله ته چې څومره په نږدې شي باندې وسیله ونیسلی شي دا اعلی ده، او نور تاسې په خپل عبادت باندې الله ته وسیله نیسئ. نو دواړه ثابتې دي، دواړه جایزې، دواړه رنګه دعاګانې. خو دا درېیمه پکې ثابت او جایزه نه ده چې ته د بابا نه وغواړې چې ته به راله دا کار کړي. بل هم پکې ثابته ده چې ته بزرګانو له لاړ شي او دا بلکې ډېره غوره ده هغې سره تعلق جوړ کړي، په هغې ځان وپېژنې، هغې ته وایې چې ما ته دعا وکړه چې الله مې دا مشکل اسانه کړي. گفت الله بود گرچه از القوم عبدالله بود. نو هغه داسې انسانان وي چې د هغې د خولې نه یو گفت یو خبره راوځي او هغه د الله په در کې ډایرکټ قبلېږي. خو موږ د دنیا کوشش کوو که څه مشکل راشي نو ایمنې پی له خضو وزیر اعلی له خضو، اگر کام د یا به را سره میلاویږي یا به نه میلاویږي یا به صرف سیکرټري سره میلاویږي یا څه یا څه، خو د الله رب العزت درته نه داسې کوو چې په خپله راشو ډایرکټ د الله نه وغواړه. د الله درته ده څه ضرورت نه سیکرټري به پلانکي به نه، خپله د الله 2 رکعته نفل وکړه، د الله نه ډایرکټ وغواړه. دا به څه ضروري نه ده چې ته به چاله ځې او هغه به تعالی دعا کوي، نه. که داسې کې یو بزرګ لاړ شه دا هم ښه خبره ده، هغه الله والا خلک وي، هغه ته ووایي هغه درله دعا وکړي. نو دواړه صحیح دي. داسې به درېیمه خبره دا ده. بله څلورمه چې د دې به نه شي کار کېږي چې څوک درته دا ووایي چې بهی دا کیسه غلطه ده، ته به داسې نه وایې چې د پلانکي په برکت سره، نه، دا خبره ټیک نه ده. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو نه ثابته دي. د سیدنا آدم علیه السلام متعلق حدیث خو به تاسو په فضائل اعمال کې ویلي دي چې حضرت شیخ صاحب را نقل کړی، نو ثابته ده، دواړه ویلی شي. نچوړ د خبرې دا دی چې داسې ویلی شي چې خدایه پاکه په برکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، په برکت د پلانکي عمل باندې چې ما دا خاص تا د رضا دپاره کړو چې تا ته پته صحیح، او دغه شان هم دعا کولی شي ډایرکټ د الله رب العزت نه وغواړه. یو بزرګ لمتلی شي چې دعا راله وغواړه، مثلا مونځ نه مو پیر صاحب ته اعتکاف ته ناستې لاړ ورته مې دعا راله وکړه، نو څه خو پکې شته نه. دغه شان بزرګانو له لاړ شي او دا ښه خبره ده. خلک به راتله، صحابو نه به دعاګانې غوښتې، صحابه به خپله تله د اویس قرني نه دعا غوښتې ده، یو بل ته به وې ته راله دعا وکړه، الله رب العزت دې راله توفیق راکړي.
اولئک الذین دعا کسان دی یدعون چې دوی رابلی یبتغون غلطوی لا ربهم رب خپلتا الوسیلة وسیله ایهم چې ایو د دین اقربو نږدې وي چې کم یو د دوی نه نږدې وي یا په هغه سره چې هغه زیات نږدې وي الله ته ويرجون او دی لټوي رحمته رحمت د الله رب العزت ويخافون او یریږي عذابه د عذاب د الله نه نو دی د الله د عذاب نه خپله یریږي او د الله د رحمت ویرجون امیدوار وي رحمته د رحمت د الله نو دی خپله د الله د رحمت امیدوار دي او د الله د عذاب نه یریږي نو دا څنګه رب کیدی شي دا رب نشي کیدی دی خو خپله د الله دپاره الله ته څه لار لټوي چې الله ته ورنږدې شو ان عذاب ربک یقینا عذاب د رب ستا کان محذورا دی یرکړی شوي یعنی یرکړی شوي مطلب محذورا یعنی لایق د دې دی چې د هغې نه یره وکړي شي د الله رب العزت عذاب دا د دې لایق دی چې د هغې نه څه وشي یره وکړي شي الله رب العزت دې د یرې د اماده په موږ کې پیدا کړي الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي